أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سورة توبه 50 نمبر آیات 25 نمبر آیات د سورة توبه الله جل جلاله دی دریو آیاتونو کې د حنین واقعا د جنگ حنین واقعا چې دنو دا ذکر کړي د مکه مکرمه د فتحنا کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وسګار شو نو خوازن او بنو ثقيف قبيله ته چې پته ولګی دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه چې دنو دا فتح کړه او زمنګ خیر چې دینو دانشته اوس په دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام راضي او زمنګ ملکونه چې دینو دا په فتح کوي نه هغوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلاف د جنگ لپاره تیارې چې دینو دا شروع کړو یوه دا کار وکړو چې ټول قبيله را جمع کړي او په هغه کې چې کم عمر رسیدو دورید نامه وا هغه ته ویل چې یره تب زمنګ مشر او تب زمنګ تلار خې دورید وته وی چې تب تاسو مشري کوم خو تاسو به زما د یو خبره هم مخالفت چې دینو دا بنه کوي هغه وته وی چې سیدا قبيلو چې کم مشر وو د هغه مالک نوم وو نو دا ورته وی مالک اعلان وکړو چې یرا سمرا زنانه دي سمرا بچی دي او د چا چې سمرا مالونه دي دا غون د ځان سره راو باسه او راځي درې چې کله دا خبر واورېدو نو ته ویل چې یرا په دې زنانو باندې سکے په دې ماشومانو باندې سکے په دې زناورو باندې سکے کوچره منګه ګټه وکړه نو بس هغه خو به اسم من میدان غټلی رازوبا او کوچره من ته شکست وشو نو بیا خو باغی زمنګ نه دا بچیم بوزي دا زنانه بمرانه بوزي دا مال بمرانه اخلي ارسیل برانه واخلي لهدا دار په پاتې شو من بلال شو او ورته وی چې نه تو عمر رسیدې استا شپک شریکاله عمر دې ساقل چې دنه دا زوړ شوی دی او زه په دې کارونه باندې ډېر خپويږم هغه په درېت په دې باندې غوسه شو چې یاره تاسو مشري چې دنه دا نه کوم بس تاسو پوه شئ او کار نه کوئ د چې کله حنین تر وتل نه دوت یو تجربه دا خو درې چې یاره یو سلور دسته به جوړې کې یو دسته چې دنه په یو غرب پټ پټ کې نه وي کوچري تاسو تلان د شکست وشي نو تاسو په دبر نه غشي چې دنه دا برابر وي کله چې مسلمانان د دې طرف روان شول نو لزره خود مدینه منوره نه راغلی وو او 2000 وسره په مکه مکرمه کې چې دینو دا یو دی شول 2000 لخر د مسلمانانو وته کله چې دی روان دي نه بعد مسلمانان دای پړونو کې دا خبر راغله چې یاره مونږ چې بکره لګور مونږ چا میدان نه دیږي نن خو مونږ ډیر زیات دي نو زمونږ نه بسوک سم میدان وګټي نو ډیر والی په تعجب کې واچو الله جل جلاله په دربار کې دا خبره چې ونه دا صحیح نه و نو لومبي کې مسلمانانو باندې چې کله دا غشي را ورول شروع شو نو ټول مسلمانان چې دینو دا یو خپل خوا ته تربیت تر شو یو نبی علیه الصلاۃ والسلام او وسرا حضرت عمر او بکر صدیق حضرت عباس حضرت سفیان او وسرا عبد الله ابن مسعود نور سل صحابه چې دینو دا د نبی علیه السلام سره پاتې نور ټول چې دین اخوا د اخوا لړل
او دا غشي راوریږي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو خبره کوي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبرم هیڅ دروغ نشتا زه د عبد المطلب هغه زویم عبد المطلب چې دینه دا په عربو کې مشهور شخصیت دیو جنې نکته نسبت وکړو پلار ذکر چې دینه دا ونه کړو دا چې پلار دومره مشهور نه او مخ کې روان دي حضرت سفیان رضی الله عنه فرمایي هغه د اوخه واګنی ولې حضرت عباس دي دوانو د اسپه چې منګه کوشش کوو چې دا اسپه په اشاره ورو او نبی علی السلام دا کوشش کوو چې په مخ کې باندې ور روان وو نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عباس رضی الله عنه فرمایي چې ماته وی چې ته आवाज وکړه چې چا غبونه لاندې بیعت کړي هغه خلک شو نو حضرت عباس رضی الله عنه چې دا ډیر تیز आवाज یو خو چې आवाज وکړو نو غون صحابه एकदम د نبی علیه الصلاۃ والسلام قال ځان نو رسو بعض زناور دا سوي چې هغه په منډه نه شو راتله ناغي هغه زناور په ډاګه پرې خودل او رامنډې کړې ارسه وته پرې خودل او د نبی علیه السلام قال را رسیدل نبی علیه الصلاۃ والسلام یو موټی شګی راواغست او کافرانو ترابونو ته د سیو وشته هغه بس معجزه و چې د نبی علیه السلام کافرانو سترګو ته شګی چې دینه دا ورسېده او د خوا د الله جل جلاله نور لخر فرشتي چې دینه دا راولېګل پاغه په ذریعہ سره کافران دا شکست خورده شو الله جل جلاله مسلمانانو ته فتح ورکړه تفصیلی واقعه ان شاء الله بیا چرته موقع ملاویږي نو لګ به لقد نصركم الله البتہ تحقیق الله جل جلاله تاسو امداد کړی دی فی مواطن کثیره پډیرو میدانونو کې و یوم حنین او د جنگ حنین پورت باندې اذ اعجبتکم کله چې تاسو تعجب کې واچولې کثرتکم کثرت تاسو فلم تغن عنکم شیئا به یوسف بجن کړي وضاقت علیکم الارض او تنگ شو پتا سو باندې اسمکا بما حق باوجود رحبت د وسعتنا باوجود د کول اولینه پتا سو باندې اسمکا تنگ شو ثم ولیتم مدبرین بیا تاسو شاګانه وګرځولې ثم انزل الله بیا الله جل جلاله نازل کړه سکینته خپل سکینه علی رسوله خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او مؤمنانو باندې وانزل جنودا بیا الله جل جلاله را نازل کړه لخرې لم تروها پرشتي رولېګلې چې تاسو نه لیدې هغه لرا وعذب الذين كفروا الله جل جلاله عذاب ورکړو کافرانو ته وذلك جزاء الكافرين او دا بدلوي د کافرانو ثم يتوب الله بیا د حوازن بنو ثقيف قبيله شهدا مسلمانان شهديهم ایمان وروړو نبی الله جل جلاله فرمای ثم يتوب الله بیا الله جل جلاله توبه قبل من بعد ذلك رسل دینا على من يشاء شاته غواړي نبی دغه خلق توبه چې دنه دا قبول کړه والله غفور رحیم الله جل جلاله بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين